بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد یو ډیره ضروری او اهمه مسله نن بیانو هغه دا ده چې د واده د شپې آداب څه دي او بیا په اوله شپه کې څه کول پکار دي او څه کول نه دي پکار. دا هم یو ډیره ضروری مسله ده او ډیر نوجوانان په دې کې په ډیر غلط فهمیانو کې اخته دي او غلطیانې پکې داسې کوي چې هغه د اسلام خلافي. د دې وجې نه دا یو ضروری خبره ده چې په دې باندې ځان هر مسلمان پوه کړي. نن به ان شاء الله تعالی مکمل آداب او مکمل طریقه تاسو ته بیانېږي. نو د ټولو نه مخکې چې یو سړی واده وکړي او د ده دپاره بیبي کور ته راوستلی شي او ده ته چې کوم دی د شپې د ورتلو موقع میلاو شي، نو په دغه شپه باندې دا خو هر مسلمان ته پته ده، هر انسان ته پته ده چې دې ځان سره څه خواږه څه وړي. ښه خبره ده خواږه وړل، لیکن هغې کې دا احتیاط هم پکار دی چې په خپل لاس دا خواږه واغستلی شي. نو دا ډیره بهتره خبره ده. د بل چا د لاس هغه خواږه اغستل دا ځکه ښه خبره نه ده. اکثر دا واقعات هم پیښیږي دی کې چې د بل د طرف نه دته څه نقصان بیا ورسي. نو په خپله باندې سړی ځان له میټایي یا څه نور خواږه څیزونه واخلي او ویسي ځان سره. دویمه طریقه دا اختیارول پکار دی چې د حیا او ادب خبره هم ده چې انسان به داسې ټایم کې ورشي چې عام خلک وده وي او ډیر د چا په مخ کې ورتلل نه دي پکار. بله دا چې کله سړی کمرې ته ننوځي نو چونکې ناوې چې د هغه هم د مخکې نه خبر وي چې نن چې کوم دی زما خاوند هغه به راځي او د هغې زړه هم ډیر درزیږي، ځکه زنانه ذات چې هغه کمزوری. نو چې کله هم دغه نارینه ورځي او خپلې ناوې له ورځي نو ډیر په احتیاط سره ورتلل پکار دی، ډیر په ښکلي انداز سره ورتلل پکار دی چې ناوې باندې روب را نشي. د ټولو ناول چې کله دغه خاوند کمرې ته وردن نشي نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلام به واچوي. د سلام نه بعد به لاړ شي بیبي سره لاستي میلاو کړي او د هغې نه بعد زمونږ آقا صلی الله علیه وسلم چې مونږ ته کوم آداب بیا ښودلی دي. په ترمذي شریف کې حدیث دی چې کله هم یو سړی کمرې ته ورننوځي لاړ شي د خپلې بیبي خواله نو سلام دی واچوي او ډیر په مینه محبت سره دی د بیبي په تندي دی لاس کیږدي او دا دعا دی ووایي: اللهم انی اسألک خیرها وخیر ما جبلتها علیه واعوذ بک من شرها وشر ما جبلتها علیه. دا دعا دی ووایي. نو د دې دعا ډیر لوی برکت دی او ډیر لوی خیر دی پکې. او د هغې نه بعد به دی خپلې بیبي ته ووایي چې ستا اودس شته او که نه. نو که د دوی اودس نه نو هغه به اودس وکړي. دې ته به خیال کول پکاري چې د هیڅ بیماری یا داسې مسله کې نه نو هغه به اودس وکړي. که د خاوند اودس نه نو دی به هم اودس وکړي او بیا به دواړه 2 رکعته نفل وکړي. بیبي به وروستو ولاړی او خاوند به مخکې ولاړی، جدا جدا مسله باندې، ځکه چې په یو مسله باندې د ښځې او خاوند منځ نه کیږي نو په جدا جدا مسله به ودرېږي.
او نفل به وکړي. دا نفل به عام نفلي، د عام نفلو په شان نفل به وکړي. نو د هغې نه وروستو دې ځان دپاره دعا وغواړي د خپل ښایسته ژوند دپاره او د یو بل سره د مینې محبت او د ښه تعلقات ساتلو دپاره. د یو بل دپاره به دعا وغواړي، ښه ډېره دعا به وغواړي او د هغې نه بعد چې کوم دی نو خپلې خبرې به منځ کې شروع کړي. نو ټیک ده که یو سړی خپلې ښځې ته څه د کور خبرې بیان کړي چې بیبي ته وویلی شي چې زما او ستا مینه محبت به برقراري او که زه بهر ستا سره ډېره مینه محبت ونه ساتم نو ته به خفه کېږې نه. ځکه کله ناکله مور او پلار چې کوم دی هغه بیا خفه کېږي چې کوم سړی خپلې ښځې خپلې بیبي سره محبت ساتي. نو که داسې خبرې پکې بیان کړه شي نو بده نه ده. خو دا یاد ساتئ چې په بیبي باندې روب اچول دا بالکل ناروا دي. بیبي سره داسې انداز باندې پیش راتلل پکار دی چې هغې باندې روب را نشي، هغه ونه یریږي. ځکه زمونږ شریعت اسلام کې مونږ ته دا نه ښیي چې تاسو به بیبي یروئ. په اوله شپه بیبي یرول نه دي پکار، ځکه هغه د مخکې نه یریږي، د هغې زړه کمزوری، نو یرول نه دي پکار. ډېر په مینه محبت سره دې خبرې وشي. بیا د هغې نه وروستو که د سړي اراده د مباشرت د کوروالی، خو کوروالی هم اوله شپه کې ضروري نه دی. دې ته خیال پکار دی که بالفرض زنانه چې د هغه بیماری د حیض کې ده نو د حیض په حالت کې بیا کوروالی منع دی، دا حرام دی. نو بیا خو بالکل کوروالی نه دی پکار. په اوله شپه کوروالی څه لازمي نه دی، خو دومره ده چې په اوله شپه سړی د مینې محبت خبرې وکړي او که د یو سړي د کوروالی اراده یي د هغې نه مخکې بیبي مانوس کول پکار دی او بیبي دې په داسې طریقه مانوس کړي چې څومره د مینې محبت انداز دی هغه دې ټول اختیار کړی شي. چې هغه مانوسه شوه او هغې دغې طرف ته مایله شوه نو په ډېر ښه طریقه سره به دغه کار وکړی شي. نو د کوروالی نه مخکې یوه دعا پکار ده. هغه دعا دا ده: بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا. بخاری شریف کې دا دعا نقل ده. نو دا دعا به ووایي او چې بیا کله کوروالی کوي نو په کوروالی کې دې خبرې ته هم خیال کول پکار دی چې د سړي دا اندامونه دې کولاو بربند نه وي. مطلب دا دی په ځان دې له پاسه سازر بړستن وغیره اچول پکار دي. او چې کم سړی دا دعاګانې ووایي نو دې دعاګانو په برکت سره به د دوی اولاد چې نو هغه به هم د دې دعاګانو په برکت سره فرمان برداره او صالحه وګرځي. او چې کله کوروالی وشي د هغې نه وروستو که غسل په دغه ټایم کې وکړي ډېره بهتره ده. او که نه غسل ته یې په دغه ټایم کې اراده نه وي نو غوره او بهتره طریقه دا ده چې خپل اندامونه دې ووینځي او ورسره چې کوم دی اودس دې وکړی شي چې کوم عام اودس د مانځه دپاره کېږي او د هغې نه بعد دې بیا سملي. بیا چې کله سهار د بانګونو ټایم شي که د بانګونو نه مخکې پاسي نو ډېره بهتره ده چې تهجد پکې هم وکړي. نو په دغه ټایم کې دې راپاسي او بیا دې غسل وکړي او که د تهجد ټایم وي نفل دې وکړي او بیا دې ځان دپاره دعا وغواړي. او سړی چې کوم دی هغه دې جومات ته مانځله لاړ شي او بیبي چې کوم ده هغه دې په کور کې مونځ وکړي. دا د واده د شپې آدابو
چې تاسو ته بیان کړی شو. دې نه علاوه که د چا تفصیل پکاري نو هغه تپوس کولی شي کمنټ کې، او ان شاء الله تعالی تاسو به په ډیر ښه طریقه سره پوه شوي یئ. نو ورسره دا چینل هم سبسکرایب کړئ او دا ویډیو هم لایک کوئ چې نورو خلکو ته هم ورسي.